د ښځې او د خاوند اختلاف راغی نو د الله کتاب چل ښودلی دی که نه تاسو به څه کوئ مونږ دا طریقه ډېره مزیداره ده مونږ ډېره خوښه نه ده در سره د سره درته معلومه هم نه ده چې داسې طریقه هم شته چې د ښځې او د خاوند تعلقات خراب شي نو قرآن هم څه چل ښودلی دی دا رشته د الله دومره زیاته خوښه ده چې دا دې قایم وي چې دا ورانېږي نو د دې لپاره باقاعده تفصیلات ښودلي دي اواز دې ګوره تاسو ته پته ولګېده چې ښځه او خاوند یو بل سره وران شو اختلاف راغی څه وکړي یو خو معمولي جنګ جګړې دې لپاره ضرورت دی نن د ښځې او د خاوند منځ کې څه خبره راغله سبا ته بېرته روغه وشوه خبره ختم شوه قار غوسه همیشه راځي سړی خفه شو ښځه خفه شوه لږ ساعت خفګان تېر شو خبره ختمه شوه نو دا خو د ژوند یو روټین دی لیکن څه مسله داسې راغله قرآن کریم فرمایي وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فرمایي که چېرته تاسو یریږئ دا اولیاء الامور مشران چې کوم ذمهداران دي د خاندان پته ولګېده د دې ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راغی داسې ورانې راغلی دی چې دا کیدی شي تعلقات خراب شي رشته ختمه شي نو فورا تاسو څه وکړئ دښمني به نه زیاتوئ وراني به نه زیاتوئ ستاسو کار دا نه دی چې جګړې نورې زیاتې کوي تاسو کار څه دی فورا د سړي د خاندان نه یو مشر مقرر کوي مصلح موږ ته ثالث وایو درېمګړی او یو کس د ښځې د خاندان نه مقرر کوي تاسو اندازه ولګوئ چې څوک د الله په قانون روان شي او د الله حکم ومني دلته الله ضمانت اخیستی دی تاسو به حیران شئ دا دومره زبردست ضمانت چې دې باندې یقین یو ځل راغی دا خو د الله ذمواري ده ته کار کوه کار ټول برابري الله فرمایي دا دوه کسان چې مقرر شو ان یریدا اصلاحا که دا دواړه ثالثان حکمین اصلاح غواړي واقعي د زړه نه یوفق الله بینهما الله به د دې دواړو ښځې خاوند منځ کې موافقت پیدا کړي هم د دیو په لاس به پیدا کړي د دیو په ذریعه به پیدا کړي خو چې کوم ځای کې د ښځې او د خاوند ورانې راغی دوه حکمین مقرر شو او صلح رانله موافقت رانغی ورانه شوه خبره نو ته پوه شه دا دواړه مخلص نه و یا پکې یو کم از کم مخلص نه و ځکه الله ضمانت اخیستی دی که دا دواړه واقعي اصلاح غواړي هېڅ صلاحیت به نه وي د ضروري نه سړی د جرګو ماهر وي هېڅ مهارت به نه وي دا لارې